کله چې انسان ظلم وکي بیا الله رب العزت هغه انسان ته سزا ورکوي. کتاب یو واقعه را نقل کوي، یو بوډۍ ښځه وه، د بادشاه د محل سره قریب دی د یوه جونګړه وه، یو ړنګه بنګه خیمه یې درولې وه، مسکینه فقیره بوډۍ کونډه رنډه. د ورځې به ولاړله، خلکو نه به صدقات خیرات راټول کړو، چې څومره به راټول کړو ذکر اذکار ته به ناسته وه، بیا به ذکر اذکار کاوه. بادشاه خپل بادارانو ته، خپل گورنرانو ته، خپل د محل هغه غلامانو ته، خادمانو ته حکم ورکړ چې د ما محل وسیع کړي، د ما محل لوی کړي، د ما د محل اویلۍ لږ اوږده کړي، زه د ګیز د مالې ورزش کړم، چې د ما په محل کې د ما خلک، د ما اهل و عیال چکرې لګوي، بوټي کې ولګوئ، څومره نقشه چې انجینرانو واچوله په هغه کې د بوډۍ محل راځي. بادشاه ته د بوډۍ د محل تذکره وسوه، محل د بوډۍ، مکان د بوډۍ، یو بوسیده مکان، یو کمزوری، یوه جونګړه د بوډۍ ده، کونډه ده، بچیان نه لري، خاوند یې وفات شوی ده، د هغې مکان د تا د محل په نقشه کې راځي. بادشاه ورته یې ړنګې کوي. بوډۍ سهار وتلې ده، ماښام چې راځي هغه مکان یې ړنګ شوی، طاقت نه لري بوډۍ. غریبه ښځه ده، څوک یې خبر، څوک یې فریاد نه اروي. بوډۍ الله رب العزت تلاسونه پورته کړه چې الله رب العزت ته د ما مالک او ته په دې باندې عالم یې چې دغه بادشاه ظالم کارنده خلک راتله د ما محل یې ړنګاوه. خدای پاکه ځکه په دې کور کې نه وم، ته خو موجود وي. الله رب العزت دا دې ولې پرېښول؟ الله رب العزت د ما مکان یې ړنګ کړی دی، دغسې ړنګ مکان غواړم. مکان تیار سه، محل تیار سه. بادشاه سره له خپل اهل و عیال نه په دې مکان کې اوس. بادشاه چې کله محل تیار که، خپل اهل و عیال، خپل هغه مخصوص غلامان یا مخصوص خلک یې راوسته په محل کې اوس. شپه راځي، خپل پروګرام بادشاه کړی ده، کله چې ټول ویده کیږي الله رب العزت صاعقه پې را نازله کړه، هغه مکان یې په مځکه ننیوسته سره له اهل و عیال. نو الله رب العزت یو مظلوم انسان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې الله رب العزت قسم خوړلی، زه د مظلوم هغه بددعا چې یو ظالم په باره کې کی، زه د هغه بددعا خامخا قبلهم ولو بعد حین، اگر که څه وخت تیر سم دغه ظالم ته مهلت ورکم، لیکن د دغه مظلوم دعا به زه خامخا قبلوم.